رو مسلمانانو نن د یو توړ در کوم. توړ پیژنئ کو توړ د سټک په شان توړ دی انشاءالله چې ستاسو باندې هر قسم بندش وي که نه نو هغه به الله تعالی پوره کوي. کو هر رنګه بندش وي، هر رنګه حاجت دی وي، هر رنګه مسله دی وي او تاسو باندې چا سحر کړی وي یا جادو وي یا بندش وي. بندشونه خلک ډېر لګوي. ها، یو بندش د الله تعالی د سیړه وي، یو بندش د انسان د سیړه وي. په دې دواړو تاسو زه پوهه کوم چې دا څه رنګې وي. تاسو درخواست چې دا وظیفه مو ګورئ، دا ویډیو ګورئ، پوره ځان به پوهه کوئ او بیا انشاءالله وکئ، سر به خلاص شي انشاءالله. چې هر رنګه ستاسو دغه وي، مسله وي، کو نکاح وي، کو محبت وي، کو هر رنګې مشکل وي، هغه نه پوره کیږي نو د هغې د پوره کېدو اسباب هم درته ښیم چې دا به څنګه پوره کیږي. او کوم چې توړ درته ما یاد کو د سټک په شان توړ، نو دا هغه وظیفه ده محترمو چې انشاءالله دغه توړ به د الله تعالی ختم کی. او دا خبر هم ذهن کې کېده چې یو د الله تعالی د سیړه په انسان باندې بندش وي او یو چې د محترم مسلمانانو یو د الله تعالی د سیړه وي. نو په دې خبره به هم تاسو ځان پوهه کول پکار دي چې بیا انشاءالله مشکلات ته نه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی و ناصر مددګار شي. الله تعالی مو حامی و ناصر مددګار شه. الله تعالی مو په دنیا کې هم خوشحاله که، په آخرت کې هم د الله تعالی ډېره خوشحالۍ درکړي. محترمو مسلمانانو، نن زمونږ یو زبردسته وظیفه د توړ دپاره ده. د نکاح، محبت، کاروبار، هر قسم رکاوټ دپاره اسانه زبردسته وظیفه ده. دا تاسو انشاءالله یاده کوئ. اسانه ده بلکل. ها، اسانه وظیفه ده انشاءالله. ګورئ، عمل طریقه یې دا ده چې لومبی به 11 پیرې درود شریف وي. ځان پوهه که. ها، اول به 11 پیرې درود شریف وي، درود شریف، هر درود شریف چې وي. بیا به 11 پیرې سورت مزمل وي، یا ایها المزمل قم الليل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. دا غونډ صورت دی، ها، وړوکی صورت دی. 11 پیرې درود شریف، 11 پیرې به سورت مزمل، 11 پیرې به آیات الکرسی الله لا اله الا هو الحي القیوم، 11 پیرې به دا وي. 11 پیرې به چارقل وي. ها، چارقل پیژنې؟ قل یا ایها الکافرون پوره صورت، قل هو الله احد پوره صورت، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دا څلور صورتونه دي، دا چارقل وي. ها، دا به 11 پیرې وي. او بیا به 11 پیرې درود شریف بیا وي. صحیح شوه؟ دا چې د کله وي نو دا بیا په اوبو باندې دم کې، صحیح شوه، هغه به هم څکي. په کور کې به هم شګه باندې دم کې، هغه به هم کور ګوټونو کې واچې سیټ ته. په دې اوبو باندې به دم کې، په کور کې به لږ لږ چقړه وکړي د کور ګوټونو کې، په ټول کور والا باندې به دا اوبه تاسو وڅکئ. اکثر وختونو کې حاسدین نه دي، تاسو څوک حسد کوي، دښمني د سره کوي، ستاسو ترقي د چا نه پیرزو شي نو تاسو باندې جادو کې یا تعویذاتو په ذریعه باندې ستاسو په کور باندې بندش ولګئ. چې یا د کاروبار بندش وي، یا ستا خپل ذاتي بندش وي، یا ستا په اولاد باندې بندش وي، یا ستا په واده باندې، محبت باندې، یا ستا په کریر ورته وایي کوڅې شی کلیر، هغې باندې بندش وي، یا ستا د اولاد نه کېدو بندش وي. دې ټولې خاتمې دپاره انشاءالله دا کومه وظیفه چې درته ما وښودله دا تاسو 11 ورځې مسلسل وکئ انشاءالله. او د سحر د مونږ نه پس بیا انشاءالله کوئ. او دغې تعداد سره به یې وایي 11 پیرې درود شریف، 11 پیرې سورت مزمل، 11 پیرې سورت آیات الکرسی، 11 پیرې آخري 4 سورتونه او 11 پیرې بیا درود شریف. هره پیره چې وایي روزانه نوې نوې اوبه پرې دموئ او ټول کور باندې هم څکئ، په خپله هم څکئ، په کور کې هم شګه پرې دموئ، شیندئ په کور کې سیټونو ګوټونو ته. او انشاءالله چې دا عمل تاسو 11 ورځې مسلسل وکړو انشاءالله چې الله جل شانه تاسو په څومره بندشونه دي، څومره رکاوټونه دي، څومره تکالیف دي، څومره مسلې دي، دا به ټولې په ټولې الله تعالی ختمې کړي. دې سره سره دا څه چې موږ یو الله تعالی د سیړه بندش وي، یو د انسان د سیړه وي. د الله د سیړه خو د ګناهونو د وجې نه په انسان باندې بندش راځي چې انسان ګناهونه څومره کوي د انسان مخه بنده شي، د انسان باندې مشکلات راځي، پریشانۍ پرې راځي، غمونه پرې راځي د ګناهونو د وجې نه اکثر. او که د انسان نیک وي، ته اوس وګوره په ګناهونه کې لومبی ګناهونه پرېږده، او که نه ته ګناهونه مکمل ستا فریض دی، نیک انسان، نیک بیبي یا نیک سړی هلکې، نو بیا دا به تا باندې د الله تعالی امتحانات دي
دې ته سینه پراخه که او دې ته لبیک وایه انشاءالله چې الله تعالی به د باندې دا ستا ازمیښ وي الله تعالی به له درجات درکوي. یو د انسان د سیړه حاسدین بعضې خلک وي خپل خپلوان رشته دار په انسان باندې سره بغض کوي حسد ورسره کوي کینه ورسره ساتي د هغې په وجه دی دغه معاملات وي. انشاءالله به الله تعالی ټول برابر کړي دې وظیفې سره دا وظیفه شروع کړي الله تعالی مو خوشحاله ساته الله تعالی مو کامیاب او کامران کړه د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ټول یې په نصیب شه. جزاک الله خیر احسن